بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ نن د غازی کوټ ویلفیر ارګنایزیشن دفتر ته راغلی یو. دلته کې د دفتر تنظیم چې کوم سربراه دي هغه را سره ناست دي، حجدل خان او اسامه. دې نه به یو څو تپوسونه کوو او دې سره خبرې اترې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم حجدل. وعلیکم السلام عادل بھائی. څنګه چلې؟ خیر طبیعت دې ښه دی؟ خیر شکر دی. ستاسو ډېره مننه چې موږ له ټایم راکړو. دا راته ووایه حجدل خان چې د تنظیم باندې مو لومړنی سټارټ کله نه و؟ دا جی مونږ په 2021 اگست کې مونږ سٹارټ اغسته لري. حاجی او دا سوچ تاسو څنګه ذهن ته راغی؟ مطلب دا ستا یوازې سوچ یا د مشران د مشوره راکړه؟ څنګه مو سوچ راغی ذهن ته؟ نه جی دا داسې ده چې لکه هر کلي کې داسې یو پلیټفارم وي، نو زمونږ دا سوچ په دې وجه راغی چې زمونږ کلي کې هم داسې یو طریقه کار پکار چې د غریبو خلکو ته مستحق کونډې زنانه شو یا یتیمانان شو، مونږ وایو چې دې لپاره یو پلیټفارم وي او مونږ ریګولر کم اکټیویټي کوو چې د هغې نه دې ته فایده رسي. نو بس دغه سوچ مونږ مخکې را وړاندې کړو. څومره چې زمونږ ینګ ملګري دي، اسامه دي، نوید دي، اقرار دي، ټول زمونږ د کلي چې کم ینګ ملګري دي نو ټول مونږ را یو ځای شو. بیا مشرانو سره به یو میټینګ وکړو او د هغې نه بس مونږ اکټیویټي شروع کړل. او دا راته ووایه وایي چې د ستاسو اکټیویټیز مین ګول چې کوم دی ستاسو څه دي؟ بس مونږ هو لکه زیات تر کار مونږ په تعلیم باندې کوو، روزګار او کم چې کلي کې مستحق غریبانان خلک دي نو مونږ هغوی ته راشن ورکوو. او بل راته ووایه چې بهي چې کم دغه دی تنظیم باندې مو کار سټارټ کوو نو داسې مشکل د مخې ته راغلی؟ نه جی نه، شکر دی الحمدلله. بس خلک مونږ سره ښه په اخلاص سره امداد کوي او خلک ډېر د زړه نه مونږ سره امداد کوي، نو کار ښه روان دی. مونږ وینو که نه مالي لحاظ سره هم خلک مرسته کوي او جاني لحاظ سره هم کوي. د څنګه دا خلک چې تاسو سره کوم مرسته کوي دا په شوق سره کوي که نه؟ نه بالکل الحمدلله ښه د خپل زړه نه او د شوق نه کوي. مونږ لکه چې څه اکټیویټي کوو د مخکې نه مونږ پوسټ وکړو، لکه اوس د رمضان روان دی د هغې لپاره مونږ الحمدلله یو پلانینګ روان کړی دی. نو مونږ پوسټ وکړو چې مونږ به غریبانو خلکو ته راشن ورکوو. نو چې څنګه مونږ پوسټ وکړو نو بس مونږ سره خلک رابطې وکړي او کار خدای پاک چې دی نو روان وي. او دا راته ووایي چې د دې ستاسو تنظیم چې کوم دغه دی دا د کلي پورې منحصر دی؟ مطلب صرف دلته امداد کوي که نه کلي نه بار هم کوي؟ او داسې ده چې لکه مونږ لومبۍ اکټیویټي د کلي په سطحه کوو، دلته چې کم کمزوري خلک دي نو هغوی ته لکه مونږ ښه پوره ریلیف ورکوو. بیا انشاءالله کوشش کوو چې مونږ سره لکه سپورټ امداد ډېر کېږي نو بیا به مونږ انشاءالله د یونین کونسل په سطحه بیا کوشش کوو چې د خپل تحصیل په سطحه بیا د ډسټرکټ په سطحه به انشاءالله مونږ اکټیویټي کوو. او بل دا راته ووایه د ډونیشن څه حساب کتاب دی؟ مطلب څه ترتیب مو ډونیشن مو وکړی؟ د مونږ سره چې خلک ډونیشن کوي د هغې یو 3 کټګري دي. یو خو لکه دلته چې کم زمونږ ینګ ملګري دي، اسامه دي، لکه څومره چې ینګ هلکان دي که نه زمونږ نو هغوی مونږ سره میاشت پس یو ترتیب باندې فنډینګ کوي که نه، لکه میاشت پس چې چا څومره وسي 200-300 هغه را سره جمع کوي. د هغې نه علاوه مونږ سره چې کوم سرکاري ملازمین دي نو هغوی پس هم مونږ میاشت پس ځو نو هغوی را سره هم امداد کوي. د هغې نه علاوه بار دوبۍ سعودي کې چې څومره زمونږ ورسز ملګري دي نو الحمدلله هغوی میاشت پس مونږ سره رابطه کوي چې مونږ دلته کم اکټیویټي کوو نو هغوی مونږ سره هغوی سره شیر کوو او هغوی مونږ سره چې دی نو فنډینګ کوي. او څنګه دا تاسو چې کوم اکټیویټیز کوئ تا یاد کړه که نه نو دا سوشل پلیټفارم باندې اپلوډ کوئ که نه ستاسو سوشل پلیټفارم پیج شته؟ او بالکل زمونږ یو سوشل ویلفیر ارګنایزیشن پیج دی، فیسبوک پیج دی. مونږ چې کوم اکټیویټي وکړو نو هغې کې مونږ اپلوډ کوو. ټیک شه جي، مهرباني ډېره مننه. تاسو د دې خبرې اورئ. اسامه خان تاسو کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ بس زمونږ صدر صاحب خبرې وکړې دې کې څه پاتې نه دي چې څه ووایه خو دې ووایي. خو داسې ده چې زمونږ کلي ته به یا MNA یا MPA هغوی به هم راځي خپل کارونه به کوي او مونږ به ورته ښه دغه کوو. خو زمونږ کلي کې داسې څه کارونه چې هغه هغوی مونږ له نه شي کولی نو هغه به مونږ په خپله باندې کوو. مونږ اوس د هغه صفایي وکړه، د جوماتونو صفایي مونږ کوو، د مقبرو صفایي شوه یا داسې نالۍ شوې وړوکي کار شه مونږ کوو، یا داسې مرګرو دپاره چې کوم دی نو څه هیلپ وي د بلډ د هغې یا څه نور څه مسلې نو هغه ورته مونږ په حل کوو. زمونږ صدر صاحب باقاعده هغې کې لګیایي. نو بس دغه مسلې دي دغه مونږ دغه کوو او مونږ د خپلو ملګرو ته دا وایو چې مونږ سره راځئ کښېنئ یو څو خبرې به کوو د خپلو معاشرې باره کې به چې کوم دی نو یو ښه سوچ راوړو، یو ښه دغه به راوړو چې خپل دا کلي چې کوم دی نو دا به مخکې باندې بوځو مزید. ډېره مهرباني. ښه مننه، مهرباني کتونکو مننه. السلام علیکم.